السلام علیکم. امید ہے تاسو به ټول روغ جوړ وئ. نن ویډیو د لنګ کینسر چې کوم د پھیپھڑے کینسر دی دې باره کې ده. پھیپھڑے کینسر پورا دنیا کې دوم نمبر غټ کینسر دی. په 2020 کې چې کوم د ورلډ هیلث ارګنایزیشن ډیټا ده دې مطابق تقریبا 22 लाख کسان ته د لنګ کینسر شوی او د مرګ له سره په ټولو زیات چې کوم د کینسر نه خلک مري دا د پھیپھڑے والا کینسر او صرف په 2020 کې 18 लाख کسان چې کوم د لنګ کینسر مړ شوي دي او دې تاسو اندازه ولګوئ چې په ټولو خطرناک یو قسمونه چې کوم کینسر دی د پھیپھڑے کینسر دی. اوس به راشو د وجوهات په ټوله غټه وجه چې کومه ده د لنګ کینسر هغه سیګریټ نوشي دی، سموکینګ دی. لکه مخکې مې تاسو ته په ویډیو کې ویلي وي سیګریټ نوشي په ویډیو کې چې تقریبا ټول کینسر کې د سیګریټ رول شته، خو ټوله زیات چې کومه دی دا د پھیپھڑے والا کینسر کې دی رول دی. ځکه چې سیګریټ مونږ لوګی چې کومه دی دا د پھیپھڑے ته ځي دې وجې نه تقریبا 70 to 80% کسان چې دا کینسر شوی وي د پھیپھڑے والا هغه سموکر دی، سموکینګ کوي. مطلب 15 से 30% چې کوم خلک سیګریټ څکي اته چانس زیات وي د پھیپھڑے کینسر بنسبت هغه چې څوک سیګریټ نه څکي. او دوه نمبر دا چې کوم خلک سیګریټ نه څکي خو هغه لوګی چې کوم د نور خلک سیګریټ څکي هغه پیسې سموکینګ ورته وایي، نو هغه وجې نه هم دغه چانس زیاتېږي د کینسر والا. نو دا هم کوشش کوئ چې بل څوک سیګریټ څکي که هوکه وي یا شیشه وي یا سیګریټ وي هغه لوګي نه هم ځان بچ کوي. دوم نمبر دا دی چې خاندان کې وي اکثر په ټول کینسر کې لکه دې کینسر کې چانس زیات وي چې مور پلار ته یا بچیان ته ورونه ته کینسر وي. دریم نمبر دا دی چې ایج څومره عمر زیاتېږي دومره چانس زیات دی، اکثر 50 سال نه زیات کسان کې وي. دې علاوه چې کوم ریډیشن دی چیسټ سینې کې کینسر وي یا بل ځای کې کینسر وي هغه پر شوای اخلو هغه وجه هم کېدی شي. دې علاوه چې کوم یو ګیس دی ریډان ګیس ورته وایو دا اکثر په غرونو کې په ځمکه کې او په اوبو کې وي، دې وجه هم کېدی شي. او نور داسې ځینې کیمیکلز دي لکه ارسینک شول، کرومیم شو، کیډمیم شول او دې وجه هم کېدی شي، اسبسټاس شو. او دا مختلف وجوهات دي د پھیپھڑے کینسر. اوس به راشو علامات ته. ټولنه ضروري علامات چې تاسو ته پته وي چې په کینسر چې کوم د پھیپھڑے والا دی پر وخت تشخیص وشي او ډاکټر ته لاړ شي په والي سټیج کې ونسي. اکثر پھیپھڑے کینسر چې کله پته لګي نو هغه ایډوانس وي، پیدا شوی وي. او ځینې خلک کې داسې علامات وي چې هغه ډاکټر ته په ټایم لاړ شي، ایکس رې وکړي یا سی ټي سکین وکړي نو پته لګي. په ټول غټ علامات چې کومه دي دا یاد ساتئ چې کله سړی ټوخی کوي، په بلغم کې یا په ډوخي کې وینه راځي، هغه وینه اکثر که یو هفتې دوه هفتې پورې وي زیاته راځي نو بیا ډاکټر ته خامخا ځي. دا یو علامات دي. دوم نمبر دا دی چې ساه بندېږي ډېر ټایم پره، یو هفتې دوه هفتې پره، او بار نمونیا ورته کېږي، په چیسټ کې انفیکشن کېږي هغه ټیکېږي نه، یا داسې ټوخی چې یو دوه هفتې درې هفتې ټوخی وي هغه ټیکېږي نه، بیا هم ډاکټر ته ځي. او یا ځینې هغه چې کوم دي علامات په ټول کینسر کې وي دې کې هم دا دوه علامات دي چې سړی خوراک ته زړه نه کېږي او بل دا دی چې وزن به کم شي. دا یاد ساتئ که وزن چېرته 5 کیلو یا 10 کیلو په ډېر لږ ټایم کې کم شي نو دا اینی ټایپ اف کینسر کېدی شي، ډاکټر ته به ځئ چیک اپ کوي. او اکثره که علامات هم وي لکه یو سړی دی سیګریټ هم څکي او 50 سال عمر یې زیاته یا وزن کم شي یا دا علامات وي پکې، وینه راځي په غاښ کې بلغم کې یا خوراک ته زړه نه شي او ډېر ستړی وي نو پکار دی ډاکټر ته چیک اپ وکړي. نو دا مخصوص بل دا دی کېدای شي چې په چیسټ کې درد هم وي او هغه چې کوم دی درد چې کله راځي نو چې کله سړی ټوخی کوي اکثر هم زیاتېږي او ساه هم بندېږي. نو دغه علامات په نورو بیماریو کې هم شته، خو ما درته وویل چې چېرته سیګریټ هم څکي او نور ریسک فیکټر هم وي ورته، خاندان کې وي ورته او دغه علامات وي نو کم سے کم سړی ایکس رې وکړي او یا نوی سی ټي سکین وکړي، ډاکټر مطابق هغه څه کوم مشوره ورکوي. خو دغه دوه درې هغه چې کومه دي خاص کر چې وینه راځي بلغم کې یا کې 2 هفتې 3 هفتې پورې یا ټوخی وي دا به بالکل نه اګنور کوئ او ډاکټر ته به ځئ چیک اپ به کوئ. ډېر مهرباني. تھینک یو.